چې مسلمان شوی دی نو یو قول دا دی چې دار ارقم کې مسلمان شوی. دار ارقم چې دا د صفا غونډۍ سره نږدې دغه ځای کې و، دغلته به صحابه را غونډېدل. اسلام مونږ ته را رسېدلی دی، مونږ او تاسو یې بیانوو اورو یې، لیکن د اسلام دپاره مخکنو خلکو قربانۍ پیش کړي دي، هغې دپاره مالونه لګولی دي، ځانونه یې شهیدان کړي دي، خپل وخت یې لګولی دی. د هغې نه وروسته ما او تا ته دین محفوظ را رسېدلی دی. لکه داسې دور و چې نبی علیه السلام او صحابه به پټ پټ ګرځېدل او منځونه به یې په ښکاره نه شو کولی. نبی علیه السلام به خپل ملګري جماعت ته نه شو راغونډولی، یو ځای ته به نه شو راغونډېدی چې په هغې کې امامتي کړی وی او جمع یې کړی وی، مونځ یې کړی وی. د دې یارې نه هسې نه چې کافر زورور دی او مونږ ته څه نقصان راورسوي. د دې وجې نه به نبي علیه السلام او د هغه سره څه ملګري ناست وو د ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې دار ارقم کې، هغې کې به د نبي علیه السلام او د صحابو خپل منځ کې ملاقات کېدو. نبي علیه السلام به صحابو له دعوت ورکول ته به راغونډول، لیکن پټ پټ پرېږیا او ښکاره دعوت نه شو ورکولی. ارقم رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا د سابقین اولینو نه دی. اول مسلمانانو کې ارقم رضی الله تعالی عنہ دیم شامل دی. لکه علما ذکر کوي چې د 5 نمبر یا 8 یا 9 یا 10 نمبر کې د ایمان راوړل او مسلمان شوی. نو ارقم رضی الله تعالی عنہ دا په اولنو صحابو کې دی. نو دغه وخت کې مسلمانان ډېر کم دي او ارقم رضی الله تعالی عنہ په دې کې شامل دی، لیکن بل ځای نشته دی. نو دار ارقم کې صحابه را غونډېږي، د نبي علیه السلام خواته د ساته ملګري دي او هلته نبي علیه السلام د دین اسلام دعوت ورکوي صحابه وله. دار ارقم چې دا د صفا غونډۍ سره نږدې دغه ځای کې و، دغلته به صحابه را غونډېدل. نبی علیه السلام ورله دین اسلام دعوت ورکو، احکامات د دین به بیانول. لکه وروسته واقعه کې به راشي چې عمر رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شوی دی نو یو قول دا دی چې دار ارقم کې مسلمان شوی دی، د ارقم رضی الله تعالی عنہ کور چې هغې کې مسلمان شوی